زه وحید خان تاجک یم او اور خو تود دی که نه نو ما وی چې موږ هم پکې تاوده شو خو زه د دې اور خبره نه کوم چې کوم تاسو ته ښکارېږي زه د هغې اور خبره کوم چې کوم کې تاسو میسه اخلی په سوشل میډیا باندې نن تود دی او هغه په پاکستان تحریک انصاف باندې نیوکړې روانې دي څوک وایي چې احتجاج یې کامیاب و او څوک وایي چې نه احتجاج یې ناکام و نو اور تود دی مونږ ورته تودیږو هم خو ما راشه ځه دغه ځای کې در سره خپل خیالات شریک کړو بهرحال احتجاج چې کوم و نو کامیاب او ناکام ورته ویلی نه شو کامیاب احتجاج هغې ته خلک وایي چې هغه د یو خاص مقصد دپاره وي او هغه مقصد پوره شي نو بیا خلک وایي یاره احتجاج کامیاب شو خو چې یو داسې احتجاج وي چې د هغې څه پراپر مقصد معلوم نه او صرف یو خپل احتجاج ریکارډ کول وي او خپل اواز مخکې رسول وي نو هغې ته بیا ناکام هم نشو ویلی یعنی د پاکستان تحریک انصاف دا احتجاج د دې دپاره و چې ورکرانو د اواز مخکې ورسي چې د خان په گرفتاری باندې د هغه په جیل باندې ورکران خفه دي ناراضه دي او دارنګې ګیلهمن دي او غواړي چې د خان خلاف کم سیاسي کیسونه جوړ شوي دي دا دې ختم کړی شي او خان دې رها شي نو دا احتجاج د دې لپاره و چې دوی خپل اواز د غرنګې بالا حکامو ته یعنی هغه ایوانونه چې هغوی پې ځان نانګاره کړی دی هغوی ته ورسوي نو زما خیال دی چې هغوی ته به رسېدلی ځکه چې د هر ځای د هر تحصیل د هر ویلج کونسل او د هر بازار یو ریپورټ تیاریږي او دا مخکې ځي ټولو متعلقه ادارو ته چې په کوم ځای کې څه اکټیویټي وشوه نو نن د جندول نه او ټول دیر نه چې کوم ریپورټونه لاړل نو یقینا په هغې کې دا لیکو سره د باجوړه چې په بازارونو کې چې کوم دی نو ورکران راووتل په مونډا کې هغه هلته په ډېر ګڼ تعداد کې احتجاج یې ریکارډ کړو دارنګې په تیمرګره کې راووتل احتجاج یې ریکارډ کړو داسې په نورو علاقو کې راووتل احتجاج یې ریکارډ کړو خو چې کوم نیوکړه کیږي نو هغه هم چې کومه ده نو بې ځای نه ده نو تاسو به وایئ چې اوس دواړه غاړې وهو خو حقایق به وایو نیوکړه په دې کیږي چې یاره د پی ټي آی احتجاج ناکام شو پی ټي آی والا ویل چې په هیجام اړتال به وي او شټر ډاون به وي مطلب ټول بازارونه به بند وي او ګاډي به ولاړ وي چلیږي به نه نو موږ په خپله لیدل چې بازارونه کولاو او ګاډي روان و چلیدل نو دې ته خلک ناکامي وایي چې دا د پی ټي آی ناکامي وه خو زه دې ته هم د ناکامۍ په نظر نه ګورم د هغې وجه دا ده چې موږ صحافت د تېر 12-1400 کالونه کوو او ډېر شه احتجاجونه مو کور کړي دي مونږ داسې احتجاجونه هم لیدلي دي چې په هغې کې به خلکو ډانګي راخیستلي او دکاندار ته به ودرېدو او ډانګې به ورته داسې راړو چې دکان بند کا ګنې سر دې مات شو نو هغه باندې به په وج زور باندې د ډانګي په زور دکان بنداوه ګاډی به په سړک را روانو دوی به ورته لاره بنده کړه او کمرې به یې په لاس کې نیولې وي چې ګاډی ودروه ګنې شیشې دې ماتې شوې نو چې کوم په هیجان به کېدو په وج زور به کېدو خو نن په عوامي نیشنل پارټۍ چا دا زور نه دی راوړی په ورکرانو یا په دکاندارانو کاروباري حضراتو چې ته نیشنلی خو نن به دکان بندی ګنې په ډانګي دې وام نن چې کوم دی په جماعت اسلامي په کاروباري حضراتو چا دا زور نه دی راوړی چې ته جماعتۍ خو نن به ګاډی ودرې دکان به دې بندی او که دې بند نه کړو نو په ډانګي دې وهمه نو دا رویه یو جمهوري رویه وه د پی ټي آی یو جمهوري حق و حق پوره کو ادای کو او زه په دې شکریه ادا کوم چې پوره من احتجاجونه وشو چا پسې ډانګې روانه خستو په چا یې تشدد ونه کو په کمرو یې څوک وي نشته ګاډي وغیره او څوک یې پورس هم نه کړل زور زبردستی په چا ونه کړه چې خامخا به بازار بندې که دې بند نه کو خیر دې نشته بلکې الټی مذاکرات وکړل پرون ټوله ورځ د پی ټي آی چې کوم ایم پی ګانو ایم ان ګانو هغه بازارونو دورې کولې د بازارونو د صدر سره به کېناستل او ورته سوال منت کوو به چې تاسو سبا سب موږ سره احتجاج کې شریک شئ او بازار بند کړئ که چا به ورسره منله هم ډېره ښه ده او چې چا نه منله نو په هغې زور زبردستي نه ده کړې نو دا یو جمهوري رویه وه خو دا رویه مخکې نه وه په دې مونډه بازار کې مونږ لیدلي زموږ کاروبارونه هم دي چې په وج زور د ډانګي په زور به په مونږ کاروبار بنداوه د صدبر کلي بازار کې کامبټ بازار کې د سمرباغ بازار کې د معیارو بازار کې د میدان بازار کې د تیمرګري بازار کې به په وج زور
په سوزکي به لوډ سپیکرې تړلی شوي وي، اعلانونه به کېدل چې هله شا به بازار بند کړي ګنې او شاته به ورسره خلک د ډانګو په لاس روانو. نو ځکه بازارونه بند نه شو، ځکه ګاډي ونه درېدل چې پی ټي آی والا ډانګي نه راغستي. او زه شکریا ادا کوم یو پرامن احتجاج وکړو، زه ورته کامیاب احتجاج په نظر ګورم، ځکه چې هغه چاته اواز رسول غوښتل نو هغوی ته اواز ورسېدو. دا د هغوی مقصد او په دغه مقصد کې کامیاب شو. اوس که څوک دا وایي چې آیا په دې احتجاج به خان رها شي، نو بالکل پې نه رها کېږي. دا هم یو حقیقت دی چې د خان په رهایي کې د پی ټي آی چې کوم ټاپ لیډرشپ دی هغه مخلص نه دی، هغه نه غواړي چې خان بهر راوځي، که راوځي هغوی ته هم خطره جوړیږي. نو خان که رها کېږي د عدالتونو په ذریعه به رها کېږي او یا به په مقتدره حلقو باندې یو شدید پریشر جوړول وي، نو بیا به هغه په سوچ مجبوره کېږي. نو پی ټي آی په دې کې لا ناکام ده، په مقتدره حلقو باندې پریشر نه جوړ کړه، د دې احتجاج نه جوړ شو او نه دې نه پس زمانه د خیال چې به جوړ شي. د مخکې نه ورته یو ګایډلاین ورکړی شوی و چې تاسو به احتجاج وکئ خو لیمټ به نه کراس کوئ. نو احتجاج یې وکړو ودین لیمټ او اواز یې مخکې بالا حکامو ته ورسېدو. اوس به ګورو چې دغه اواز څومره سنجیده اخلي. خو زما نه دی خیال صرف یو کار به وشي او هغه دا چې پر روان نږدو ورځو کې به د وزیر اعلی سهیل افریدي د عمران خان سره ملاقات وشي. زما خبره په ریکارډ راولئ. د دې پرامن احتجاج نه پس دا خبره یقیني شوه چې د وزیر اعلی به شمول یو وفد به چې څو میاشتې د خان صاحب سره ملاقاتونه نه دي شوي، هغه ملاقات به وشي او دا ملاقاتي سلسله به بیا روانه شي. نو احتجاج د دغه حده پورې کامیاب هم شو.